قرآن کی او قصہ دا سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفیہ. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی خود دعا چل زده کوي چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی؟ بل څوک نشته. زه خو نیم یعنی مونږ خو ټول فراډ دوکه یو کنه. اوس راته دې مرګري وې تیرا جمعه باندې کم خیال کړي بار چې وته یو ماشومې سملولې او یو بورکا کې ورته جنې ناستا و لیدلې مو ا بورکا کې چې ورته ناستا و دا ماشومې په چل سملولې او هغه بورکا کې ورته جنې نه والک ناستا هغه بورکا پس بیا نه راغلی چرته وی ګورا رکا بیا دا چل کړي اریان دی تب هم حیرانے کی چی یا اللہ دا دینی دنیا دا اصول دا پارا مونگ سسکو سس چلونا جوڑو نو دا دعا چل زدک. ذکریا علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دے. داغه عمر شو شپک شل کالا او د بیبي عمر یو اتیا کالا. اوس د شپک شلو کالو په عمر کې دتا په دماغو کې یو سودا پیدا شو چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نرستو هم د دې دین د پاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کیږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما خزه د اتیا کالو بوډای دا کم شی چې د بچی د پیدا کېدو د پاره سبب دی هغه هم موږ نه سلب شوی. پیغمبرو کا نا اتیا کالو بوډانا او اتیا بوډاینا او شپږشلو کالو بوډانا زوی نشي پیدا کوله. شپه ده نیمه شپه. تاسو تجربه خو کوي لګا یو لوی نه لوی مشکل کی چې اون خلای لوی نه په دیني مشپې نه بعد را پاسه او یو سلور سجده ورته ولګوا او غلې غوند نری आवाज ورته وکا خو چې داړه دی وخت کې داسې وی چې بل څوک پکې نه سیوا دا غزاد بل څوک پکې نه خزه دې پکې نه بچی دې پکې نه کور دې پکې نه مال دې پکې نه دولت دې پکې نه هیڅ نه یو دې زړوي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې आवाज وکاو سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوی خبره تجربه شوی نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسې دا او د سیوک مونږ دیوک او څه کوي اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال
रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। अल्लाह नीमा शपा दा खो यो खुदाय दे यो दे। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अल्लाह ते आवाज उकड़ो रो गले गुंदे गले दा तासो اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غب دی تاسو خیال راځي او ته ما تراشي دي دواره ته وکړي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع خار دعا غدا جتنی او زی در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه بمنو بس زه خدای دا کامیاب قبلانه ته پټو ګونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم هر کې دیکھو ګور هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری که چرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا تلګ نن چلار شي ورته وای زبله کوم ښا ته ګوره چې په خخته دیونی کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل واده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرېخوي په مخ می دوشي نو کستا خزا بلا خزا په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت خبره پوهیږي ستا خزا ځان سره په کور کې بلا خزا نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دیتا سوچ کرو ذکریا علیہ السلام اذ نادا ربه نداء خفیا رو وندے خدای ته دعا خفیا مانا پټا او سوي په دعا کې سوي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاردی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارض میں ختم طول قوا میں ختم ارض ختم لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا دا توتیه تمهید دے دا دعا دا قبول لپارا ولم اکم توتیه تمهید دے خدای هر څه ختم
خو یو مهرباني دی دا چې ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العظم بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دي لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا نا امید کړی دی نه ما اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه کړی القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوا نو دیو سوي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریگم او خزمم بودای دا چه ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناس کې په ایمان وایي چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې دی او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای رحمان رستو به د اسلام خدمت څوک شته ها وای شیخ ناسي ګوګواني نا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو سوبه وکړنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزمم ګره بډای دا تیا کالو دا بچی نه راوړي او څوک یا الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا الله وبخماتا من لدنك وليا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار وليا معنا یو د دین خدمتگار اب څه کار کوي يرثني چاغه زما میراث یوس ويرث من آل يعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی هغه څه شو چې پیغمبري میشن پیغمبري میشنو چې مونږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې مونږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې ها نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی اوس
د نیمه ګنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب امراغه جنا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیرا در کوم په یو زوی باندې چې نام به یحیی وی الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم دې یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کو شو نو مونږ د ډمو نامې خوخه دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوخ دی نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی ما فسیک هر یو د وجلوي یا ټلویزیون تا ګوري چې لوري وشي نو ډمه خوخه کړي دا ډمه نامه پکې ما نه څوک پښتنه وکي چې زوی مې شوی دی او لور مې شوی دا سنامه پکې دم او زب سنامه ورته خیم او یا به د صحابياتو نامه ورته خیم او یا ابل اشپز مایون وسای شوی سنامه پکې دو مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک وا اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا اوله او شهیده څنګه چې اسلام وروړو ټول قنبت خلاف شو نو په نيزو باندې په دې شرمګاه کې واله او داغه نه شهیده شو اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا ما پلونو نامی خی عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ پنوسو میں نامی خی دی فاطمہ سکینہ دا اوس بلاو شو په دیم سمیہ نام فزامنو میں نامی خی دی یوسف نحن احسن القصص خدای ورته وی یوسف علیہ السلام کسے تا خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامک دی یا په باندې د سنما د ډمو نامي دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته اړه په څه ګاندې نو د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو الکه د چا په نامې دی ول د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی خانک او بایک توس نامی نو خو مال خر خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ او خر په ځانم خر نامه دی کړ خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور وا نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشه یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وو کم علاج وکړي کم او سپری دې زمما خدا شکر دې چې ز شوه ومنن شپه تکاله مخ نو تبلیغی مش